ځایونو کې شیطان ډیر زور کوي. الله تاسو دا نوجوان نه کنا چې اتکړی اچولی دي او ډیر افسوس کوي په دې خپلو کړو باندې چې پلار یې دنیا نه لاړې او مور یې میشتې ده او مور چې وی کله ویشته په هغه ټایم کې وایي زما زوی دومره نه دی ګورې بې ګناه دی هغه دومره نه دی. نو شیطان په دریو ځایونو کې ډیر زور لګوي. ښه ځکه خو الله فرمایي که نه نبي علیه الصلاة والسلام چې د صبر بدله څه دي دا جنت دی. په صبر د یو واقع د نبي ویم ښه کله چې انسان غوسه شي غوسه که نه نو شیطان وایي زه د په دې رګونو کې لکه د وینې په شان جوش کومه ډېرې منډې ترړې پوام د ده په دې رګونو کې ولې بس په دغه ټایم کې دا نه دغه ټایم کې دا زیمه تاسو ته پته ده څومره غټې غټې فیصلې خلک په غوسه کې وکړي. ځکه خو نه بعد نبي فرمایي که نه پهلوان څوک دی د الله رسوله علي صاحب دی د الله رسول عمر صاحب دی وغیره وغیره ټول صحابه وي. زما نبي فرمایي پهلوان هغه کس دی چې بدله اخیستی شي او بیا معاف کړي یعنی مطلب صبر وکي. الله تیر شوی انبیاو کې یو واقعه ده یو نبی ته الله جل شانه وحی وکړه یې ورته په خوب کې وي چې ته کله سبا لځې نو لاولني سیز سوکه هغه خښ که د دویم سیز نه به منډه وې دریم سیز به مایوسه کېنه او څلورم سیز به څه کې هغه به خوري. مختلف خبرې ترې دي. دا نبی چې کله را پاسېدلی واورې ښه صبر نه صبر په صبر الله جل شانه څه ورکوي خو صبر ګوره ډېر ګران دی. ښه بیا خاص کر پښتانه نه دي الله اکبر کبیره دا غیرت او دا غوسه خو ماشاءالله په دې پښتنو باندې بس سمې پې ورشیندله ده خیل یې کړی بس وی غیرتي انسان الله خوښوي. عمر صاحب غیرتي و مړه زما او ستا غیرت خو په پوله په پټي باندې دی په ټیک ټاکو باندې دی د هغوی غیرت د چا دپاره نو کله چې هغه نبي روان شو نو چې وی کتل یو سرو زرو کنډول دی الله جل شانه د فرمایلی و چې دا به خښې هغه چې کله پټو هغه به راوتو چې پټو به هغه به راوتو چې پټو به هغه به راوتو اخره کې ستړی کو او روان شو ته لاړې بل ځای کې چې ورلله یوه کنده ده او ډېره مرداره څښابه کې پرته ده ډېره بدبوی کوله د هغې نه ورته الله فرمایلي منډه به وې بل یو باز دی یو مرغۍ را په مخه کړې را روانه ده هغه مرغۍ څه وکړه د سره پناه واخیستله هغې له پناه ورکړه او کم چې هغه مارغه و الله هغه ته الله فرمایلي مایوسه کیږئ نه د خپل بدن نه وله غوښه ورکړه. بل چې کم غرو خوراک چې وایي دا به خوري نو یو غر دی غټ غر دی اوس واورئ ښه غټ غر دی او دی روان دی الله ورته فرمایلي چې کله د اخره کې یو څیز راشي نو هغه به خوري دا خو یو غر دی الا خو بهر کې دا روان دی روان دی روان دی روان دی هغه غر رو رو وړوکی کېږي رو رو وړوکی کېږي اخره کې دی اخره کې د شاتو یو نوړۍ ساده شوې ده یو وړه شانتې نوړۍ او هغې خوړلې ده. بیا الله جل شانه ته عرض کوي الله په دې معامله هم مې پوهېږه که نه دا څه چلو د اولنی کنډول څه د سرو زرو الله ورته وفرمیل دا علم دی څوک چې خپل علم څومره پټوي که نه دومره به یې زه څه کومه دومره به یې زه ښکاره کوم. هغه عالم چې خپل علم او تقوا پرهیزګاري پټوي هغه هر یو کس چې خپل نیکي پټوي الله وایي زه به یې ښکاره کومه. دویم ای الله دا مرداره چې پرته وه دا څه ای زما بنده تا غیبت و د غیبت نه منډې وخه لرې دې تخته ای الله دا کم چې باز وغیره دا چې توی څوک ودرېږي او زما نوم درته والي ګورې مایوسه کیږئ نه ای الله دا څلورم چې کم و زما مقصدي خبره دا ده ښه دا څلورم چې کم غر مخې له رالی ای الله دا خو ډېر غټ غر و خو چې ورنږدې کېدم یو د شاتو نوړۍ دې ساده شو ومې خوړه ای الله دا څه ای زما نبي دا صبر دی. انسان چې غوسه شي انسان چې جګړه کوي انسان چې په کور کې په لانجو کنجو شي په دغه ټایم کې صبر کول د غر په شان غټ څیز ښکاري خو تا ته پته ده کله چې صبر وکړي د هغې نه پس په بیا د شاتو نوړۍ او بیا به یې خوري. څومره خلک رنګونو کې مولي صاحب په غوسه کې مې دا حساب کتاب کړی دی ښځې له مې طلاق ورکړی دا چل مې کړی هغه چل مې کړی ایشتل قتل مې وکړه بیا وروسته صحیح دې نوجوان باندې ډېر خفه شوم عمر یې د جیلونو نه دی عمر یې د هتکړو نه دی او عمر یې په لاسو کې د وینې نه دی د خپل پلار
او کېدې شي الله دې مور له صحت ورکړي، کېدې شي مور یې هم لاړه شي، الله دې ورله صحت ورکړي. نو غرض مې دا جناب هر ټایم کې څه بس برداشت، خاموشي چې یو ځای کې ته برداشت نشي کولی هغه ځای پرېږده وځه، اخوا دې زه تخته بل ځای ته ځه، خو څه برداشت. الله اکبر.